بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د خیبر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ته یو بهترین نصیحت او فرمایلو: یا علی لئن یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. چې ای علی ستا د پاره د سرو اوښانو نه بهتر عمل دا دی چې ته د چا د پاره د هدایت سبب جوړ شي. یعنی دا څومره بهترینه خبره ده چې یو انسان د چا د پاره د هدایت سبب جوړ شي، د چا په وجه یو انسان دین طرف ته راغب شي، دیندار جوړ شي. د دې حدیث پرو سره الحمدلله زموږ دا کم علما کرام تاسو تخکاری دوی یو بهترین نصاب چې کوم وفاق المدارس العربیه پاکستان مرتب کړی دی، د دې ټولو په مشوره باندې الحمدلله په دې ټاون کې الماسا ماډل ټاون او پروفیسر ماډل ټاون د دې علماو په اتفاق سره هغه مرتب شوی دی او د دغه نوجوان طبقې لپاره چې دین د دین نه د الله په خصوصي فضل باخبر شي، نو دی دا یو نصاب مرتب کو شروع کړو. نو په دې باندې ګوره چې څومره د الله رب العزت شکریا ادا کو ګورې کومه ده. په دغه نسبت سره زه وایم چې بای په دې ټاونشپ کې داسې قسم دراسات شروع کېدل دا د یو نعمت عظما نه کم نه دي. په دغه بنیاد باندې د دراساتو متعلق علما فرمایي کو یو انسان 8 کاله کورس چې کم درس نظامی دی هغې له ټایم نشي ورکولی، نو د لپاره بهتر دا دی چې د دین چې کم ضروري اهم مسائل دي، عقاید دي، د قرآن اهمه حصه ده، د دراساتو په شکل کې چې کم نصاب مرتب شوی دی دکه نصاب دی اووی. نو دا به دی کې انشاءالله العزیز دومره بشي چې کوم هغه فرضي علم دی چې انسان په خپل 24 غنټې زندگی د دین مطابق تیرول شي دکه پکې زده کول شي. د قرآن څه بعضې حصه ده پکې، د احادیثو مبارکو بهترینه ذخیره ده پکې، د معاملاتو تذکره ده پکې، د فقه مسائل پکې دي، ورسره د عربي لغت تذکره ده پکې، ورسره صرف نحوه ګرامر ده پکې. نو چې څه ناسه موږ او تاسو د دین نه باخبره شو. الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.